ګران دوستانو زما سلامونه کې یو منی خدای جوړ وسه سلامت اوسئ. ګران دوستانو موږ د افغانستان د روانو حالات باره کې ډېر زیات نظریات ستاسو شریک کړي دي، خو موږ د مشال ټکر چې یو زموږ یو د افتخار وړ سیاستمدار دی او موږ د اړوند 2-3 کال دمخه هم د خپل بیانونه د اشرف حکومت د افغانستان سیاستمدارانو ته ورواستوله او موږ د دې څخه په هغه بیانونو کې د دې څه غوښتنې کړې وه چې دغه مشال ټکر ته باید لاس ورکړي، مشال ټکر باید ډېر عزت وکړي او د مشال ټکر هغه غوښتنې چې د افغانستان د بیا آبادولو د لوی افغانستان د جوړولو په اړوند یې لري، په دغه کې باید سره همکاري وکړي او د افغانستان د یو سیاستمدار په صفت باندې وپېژندل شي او دته باید هغه امتیازات ورکړل شي لکه نور سیاستمداران چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي. که څه هم داسې یو سیاستمدار دی چې په افغانستان کې ساری نشته، نو بیا لکه څنګه چې ژوند روسانو بینی ده، اوس په افغانستان کې ډېر زیات جنګ سالاران، پخواني مجاهدین او وطن فروشان او هغه خاینان او جنایتکاران شتون لري چې ځان ته سیاستمداران وایي او د افغانستان ټول امتیازات یې ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې زموږ دغه سیاستمدار، دغه د پام وړ او دغه د ویاړ ډک سیاستمدار مشال ټکر چې د اوس په د کاناډا په حکومت کې په مملکت کې کډوال دي او د ډېر بدبختي شکل سره هلته ژوند کوي، په داسې چې د افغانستان مسایل د افغانستان په ملي افتخاراتو د کلو راهیسې د کار او زحمت باسي او د خپل خلکو ته ډېر زیات د وفادار دي او نو د خپل ډېر هلې ځلې د عبدالله افغانستان په جوړولو کې په کار اچولي چې هغه ټول د ناکامۍ سره مخامخ شوي او په دې خاطر چې د اوسني سیاستمدارانو په شمول د اشرف غني د ترلاسه کړی او د سره همکاري نه کړې او د هغه فیصله هغه امکانات په لاس کړي چې د باید افغانستان خلکو نور هم د خدمت وکړي او د افغانستان په جوړولو کې د خپل بند ترسره کړي. نو ګران دوستانو زه په دغه طریق د دغه بیان طریق څخه بیا هم د اشرف غني په حکومت باندې غږ کوم چې ته خو اوس د افغانستان نوی رئیس جمهور هم یې او د افغانستان هغه امکانات ستا په لاس کې دي چې ته باید دغه زموږ دغسې د افتخار وړ او د ویاړ ډک شخصیتونو لکه مشال ټکر ته باید تناظر کوي او دغه باید افغانستان ته راوړي او دوی په د افغانستان څخه د دوی د کارنامو څخه د دوی د تجربو د دوی د هغه مسلکي پوهې څخه باید استفاده وکړي او د باید هغه امتیازات په کار کې په برخه کې لکه نور سیاستمداران چې فیصله لري. نو موږ بیا هم د اشرف غني څخه غوښتنه وکړو چې اشرف غني ته اوس هغه امکانات په لاس ورغلي چې اشرف غني دغه زموږ د پام وړ سیاستمدار مشال ټکر افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې د اوس موږ قسم تاسو پیړي د افغانستان کې ډېر سیاستمداران شته چې خارجي پاسپورټونه په جیب کې او حتی په جنګي جنایت باندې ککړ دي او حتی مثلا داسې خلک چې د افغانستان ګټه د ژمن نه دي، نو هغه دغه رقم امتیازات لري. نو موږ دغه ډېر زیات عجیب بولي چې اشرف غني دغه ته نه دی عادت شوی چې مشال ټکر په افغانستان د افغاني تذکره ورکړي او د افغانستان امتیازات د افغانستان هغه امکانات د برابر کړي چې په خپل مشال ټکر غواړي د افغانستان خلکو ته مستند خدمت شي. نو دغه زموږ اخري غوښتنه د اشرف غني څخه چې اشرف غني باید د ټول افغانانو ته په یو شان باید د خپل حقوق په لاس ورکړي. په زیاته بیا دغه رقم سیاستمداران چې موږ په ټول دنیا کې ساری نه وینو لکه مشال ټکر چې زموږ د ټول افغانانو ویاړ دی او موږ ټول افغانان په دې باندې ویاړ کوو. موږ په دغه باندې متأکد یو چې دغه مشال ټکر غوندې سړی بیا په ټول جهان کې پیدا نه شي او په ټول افغانستان کې پیدا نه شي. نو موږ په دې خاطر چې مشال ټکر زموږ د افتخارات څخه دی چې هغه فیصله دغه افتخارات ډېر کم دي. نو ځکه موږ د اشرف غني څخه بیا په تکرار سره غوښتنه کوو چې د اشرف غني باید د مشال ټکر سره د خپل اړیکې ټینګ کړي او مشال ټکر باید افغانستان ته وغواړي. د مشال ټکر دغه ټول هغه ابتکارات چې دی لري، هغه ټول تګلارې چې دی لري، هغه باید په عمل کې باید پلي شي او موږ د مشال ټکر دغه رقم وړاندیزونو د مشال ټکر دغه رقم کارنامو او دغه رقم هغه کارونه چې دی د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې کوي، هغه خدمتونه چې دی غواړي چې افغانستان خلکو ته وکړي او د لوی افغانستان په جوړولو کې دی رامنځته کوي، هغه ته موږ د افغانستان خلک وفادار دي او موږ د مشال ټکر وشاته ولاړ یو. موږ فقط د اشرف غني څخه غوښتنه کوو چې اشرف غني باید دغه رقم خلک سپورټ کړي، دغه رقم خلکو سره کومکونه وکړي او اشرف غني باید پرې نه ږدي چې دغه رقم په انزوا کې پاتې شي. دغه رقم خلک او د زموږ ملي افتخار دی. بیا هم موږ د اشرف غني په نور
خپل کارو باندې افتخار کړی دی خو دا کار باید د شفافیت په خاطر باندې وکړي او د افغانستان د خلک په صورت سره غواړي چې د مشال ټکر د مشرتابه لاندې د خپل کلامي عملي کوي او د افغانستان جوړول حتمي کړي. نو ګران دوستان ستاسو سلامتي غواړم ته په بیان باندې خدای په امر زیات